يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دا خلق د ایمان کمال تن رسی ترسو پوری چې په تمام مسلو کې محمد مصطفی امام اونګرځي. په تمام مسلو کې امام څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اور زه یو خبره کوم خو تاسو د غسړو په خوګونو باندې واورېدا، اور دا خبره د سرو زرو په اوبو د لیکلو ده. امامان ډیر خلق دی، خو کله چې د اختلاف وخت راشي، کله د فیصلې وخت راشي، نو تمام امامان پاتې کیږي. هغه وخت کې چې امام وي، هغه امام صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. محمد مصطفی به موجود وي، د محمد مصطفی قول به موجود وي، د محمد مصطفی خبره به موجودی، او بل سړی به ته امام ومني. دا ایمان دی؟ لا یؤمنون. دا د الله د طرف نه تنبیه ده. ایمان د کامل کې دی نشي حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر دې پورې چې په خپلو تمامو مسلو کې دی محمد مصطفی فیصله کوونکی نه دی جوړ کړی. یو مسئلہ کی جی اختلاف دے، یو علم دا وی جی پلان کی کتاب دا لکلی دی، خواجی ٹک شو پوشو تسوے جی پلان کے فتاوی دا لکلی دی، ٹک شو جی تسوے جی دا پکی مفتابی ہی قول دے، ٹک شو تسوے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے فرمائی لی دی. دا دے مخی تا دا چا دا قول دا چا دا فتوی اعتبار شتا، اور دا زنوام دا دا اللہ کتاب ہوئی. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرمائی محمد مصطفیٰ با حاکم گنے زما دا تنظیم نا اچت قول اچت رائے دا محمد رسول اللہ دا، زما دا پاٹے و زما دا جنڈی، زما دا تنظیم و زما دا رائے و زما دا فرقینا اعلی احترام او اچت خبرہ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. نو کله چې حدیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی، زما د امام او د مشر احترام په خپل ځای، خو منلې به د چا خبره شي؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دې ته وایي یحکموک فیما شجر بینهم. اور بیا ناشنا خبره کوي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا. میخونه ټاکوي د محمد رسول الله په اتباع باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاکم اومنو، هغه د فیصله کوونکي اومنو، د هغه یو فیصله وکړه، یو عمل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابر او ثابت شو، نو بیا مسله څه ده؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا. بیا نمومي دا خلق په خپل زړه کې څه خفګان او ټینشن. نن دې ته سوچ پکار دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته اول مونږ تیار نه یو، خو بیا هم که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه زمونږ زړه ته راشي، بل څوک پې عمل کوي، نو زمونږ دا زړه ټک چوي. دا د ایمان مسله نه درو. لا یجدو فی انفسهم حرجا. د محمد مصطفی په سنت چې کم زم عمل کیږي تب ورته خوشحالیږي، زړه به ورته کولاو ساتي، هغې ته به رکاوټونه نه جوړه، هغې ته به بندونه نه تړې، اور هغه به چې کم دی نو د بندولو کوشش نه کوي. شکر وباسئ چې په یو ځای کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي شي. دا ډیره لویه خبره ده. قرآن وی اول خود محمد مصطفی سنت ژوندي کا، دویم دا وی ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، چې د رسول الله علیه السلام سنت باندې عمل وشو، زړه هغې ته کولاو کا. ویسلموا تسلیما، او همیشه د محمد مصطفی په سنت باندې عمل کوا. دا تعویلات مکو چې دا آخر عمر کې منسوخ شوی دی، نه، ویسلموا تسلیما. قرآن وی چې د محمد مصطفی سنت درته ملاوي شو، تسلیما ټول عمر د پاره دا بیا د رسول الله طریقه ده، تر مرګه په دې باندې کلک شه. د چا په خبرو کې اور د چا په پروپیګنډو الزاماتو کې د محمد مصطفی سنت پرې نه ږدي.
دا د آیت کې الله سبحانه و تعالی د امت ته تعلیم ورکو. عرض مې دا دی رونو چې زموږ ستاسو لوی حاکم ذات دی الله سبحانه و تعالی هغه قانون را لېږلی د قرآن اور هغه استاد را لېږلی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې قرآن تشریح هغه کړې ده په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. راځئ چې نن یو شو دا احادیث او دا قرآن دا د خپلو غمونو د پاره هم کافي وګڼو، دا د خپلو خادو د پاره هم کافي وګڼو. غم د قرآن او د حدیث سره موافق کو. راځئ چې خادم د قرآن او د حدیث سره موافق کو. راځئ چې دا منځونه هم د قرآن او د حدیث سره موافق کو. راځئ چې دا معاملات هم د الله او د الله د پیغمبر طریقو سره موافق کو.